او د رسول الله د خلینه په خپل باندې دا راغلی دي چې لا نبی بعدي، لا نبی بعدي، زمانه پس بل پیغمبر من راضي، انا آخر النبیین، ذاخر پیغمبر یما. ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبیین. بدق زین قادیانی تحریف کوي وای خاتم النبیین په معنا د افضل النبیین باندې ده. نو موږ هم افضل النبیین منو نبی علیہ الصلوۃ والسلام، نو رسول الله هم موږ خاتم منو افضل النبیین موږ وای منو. بده کې خو زموږ د کفر خبره نشته. په دې وجه باندې طالبان غوري قادیانان مقابله کول آسان کار نه دی. غوري یوازې په پیج باندې نه کیږي چې ختم نبوت پیج مې لګولې دی او زړه د ختم نبوت غازی ما په پیج باندې نه کیږي. د ختم نبوت د تعقب د لپاره مستقل تخصص پکار دی، تخصص مستقل تخصص ولا پکار دی چې د ختم نبوت د لپاره سړی میاشتې وباسي، کلونه وباسي. دا مفتی محمد امتیاز صاحب مروت صاحب الله دې عمر کې برکت واچي، مرکزی مجلس ختم نبوت پاکستان صدر دی. هغه زمونږ د ختم نبوت صوبایي کونسل اجلاس او باغې کې ویل چې د ختم نبوت د عقیدې د یادولو لپاره ما د سکارم کړی دی چې ما او ته ګیره هم خرولې دی، یو ځای کې ځان مې مکمل دغه کړی دی تل عمل ته چې زاړو مسلمان یم نو چې زه د آیات کوم د خلک سوی یا د قادیانیانو مجلسونو له تل چې دی په خبرو ځان پوهه کما د څه چل مې کړی دی. الته ما دام نه د خودلې چاته چې زه مسلمان یم که زه څوک یم، بس تل ما نوم بدل کړی، انګریزان نوم ځان له خو دی زه په دې باندې ځان پوهه کما چې دوی سوی. په دې وجه باندې د ختم نبوت لپاره چې کوم علما قرباني ورکړي دي نو دا داسې په اسانه نه دي شوي چې سړی به وایي چې ختم نبوت زنده باد، ختم نبوت زنده باد. هغه یو پیر به تاسو کتلی که نه، هغه کم حق خطیب و پیژنئ؟ حق خطیب غټې غټې سڼې دي، لږه لږه ګیره ده او ښځې او نر راځي د مایو دا مضبوط مایک ورسره چې شوف کوي داسې په خلکو دا زړونه داسې ودرځئ او هغه غټ جادوګر دی او هغه اواز کوي او څه کوي تاجدار ختم نبوت نو وایي زنده باد او بس دا وایي په ختم نبوت غازیان دي. ختم نبوت غازی توب داسې آسان کار نه دی، ښه دا ډېر ګران کار دی. مولانا مودود رحمه الله په دې خبره باندې پانسۍ ته تللی او سړی حیران شي که نه، یعنی د قادیاني په خلاف هر چا کتابونه لیکلي وو، هر چا کتابونه لیکلي وو. مولانا مرحوم چې کله قادیانی مسله ولیکله، قادیانی مسله، نو هغه ویلو چې تاسو خو صرف د قادیانیانو مذهبي طور باندې چې کومې غلطیانې دي نو هغه خو تاسو خلکو ته ښایي، په هغې مولانا لیکل وکړل. خو مولانا وویل چې زه د دې د سیاسي عزایمو نه ډېر سخت یېرېږم، سیاسي عزایم مستقبل کې تېرېږم. اوس به ته موږ کافر هم ووایو خو موږ د دې سیاسي عزایم دي دی په پاکستان کې قادیانی سټیټ جوړول غواړي. او هغه وخت کې مولانا مرحوم ویلو چې د بلوچستان او دا کمې علاقې چې دي که نه په دې علاقو کې داسې معلومیږي دي ځان له خپل مرکزونو جوړوي، دلته به کار کوي، دلته به کار کوي. او دا کار د دې سیب په دې حکومت کې خټېټ روان دی. کله چې هغه سدو راغې د هندوان نه سیکان رالل، هغه ځای څه نوم دی؟ کرتارپور زیدا مولانا صاحب هغه په 1953 کې دا پیشنګوئی کړې وه چې دوی مستقل د سټیټ غم ځان دپاره کوي. هغه دا په دې 2021 او په 20 کې هغه دی کرتارپور دغه سیکان میکان راځي. او تاسو د سدو تقریر واورئ، سدو کوم چې راغلی د سیک راغلی و کرکټر د انډیا، هغه باقاعده په هغه ځای کې احمدي مسلمانان مستقل یاد کړي دي. په هغې کې احمدي مسلمانان څوک دي؟ قادیانیان دي. احمدي مسلمانان دغه خلک دی، احمدي مسلمانان. دا ګوره د پاکستان په دستور کې تاسو که چا کارت جوړ کړی که نه شناختی کارت، په دې شناختی کارت کې باقاعده په دې اخر کې لیکلی دي چې زه حتما دا گواهی کوم چې رسول الله خاتم النبیین دی او داغه نه پس بل پیغمبر نه راځي، زما د ختم نبوت عقیده ده، البته تا کارت جوړیږي. قادیانیان په دې محنت کې لګېدلي دي چېرې د شناختی کارت نه منګه او د پاسپورت نه موږ دا د مذهب د خانه لري کو په دې کې د مسلمانۍ او د ختم نبوت د خبره ختم شي. او هغوی کوشش داسې کوي که نه چې موږ ځان ته مستقل مسلمانان ووایو. ولې؟ پیده به صحیح پیده به دایي. اوس بالفرض که قادیانیان چېرته داسې وکړي چې هغوی الیکشن کې حصه والي نشي اخیستی، ځکه هغوی ځان ته اقلیت نه وایي او د پاکستان دستورو ته غیر مسلم اقلیت ویلی، هغوی ځان ته اقلیت نه وایي. قادیانیان د پاکستان د آئین ګستاخان ځکه دي او دا ځکه مرتکب دي چې هغوی د پاکستان دستور نه مني، ځکه د پاکستان په دستور کې دا خبره ده چې دا غیر مسلم اقلیت دي، هغوی ځان ته اقلیت نه وایي، ځان ته مسلمانان وایي. په دې وجه باندې مسلسل لګیا د هجرتونو کې بار ملکونو ته ځي او دلته او دی محنت دی چې که چېرته دا استعماره موږ بدل کړله چېرته. او ګورې زه د بل یو پراخدلي مې دا یوازې د عمران خان ګناه نه ده. ګورې ډېر خلکو کې عمران خان یهودي د یهودیانو ایجنټ د عمران خان نه، دا کار چا کړی؟ دا نواز شریف کړی و.
دا د نواز شریف په ګورنمنت کې داسې کار شوی چې هغه دا محنت کړی و چې هغه د دې مذهب دا خانه لري کوله او د ختم نبوت کله چې دا کومه استعماره و دا هغه لري کړی و په اصل کې او د دې نشاندهي زمونږ چې کوم دا موږ ته بوډا MNA وایو کنه سر صاحبزاده یعقوب صاحب د په دې باندې اوله خبره کړ طارق الله صاحب په دې باندې خبره کړې و کله د الیکشن چې کوم هغه اصلاحات چې تاسو دا شی لري کړی دی موږ صرف عمران خان يهودي جن نه دی نواز شریف هم يهوديانو جن دی دا کار اول هغه کړی خو ډېر خلک په هغې سترګې پټوي چې نواز شریف تعمیر المؤمنین وي عمران خان د یهودي جن وي دواړه یو شان دي په دې کې موږ فرق نه کوو دا محنت دم وکړو هغه هم کړی دی خوبت په دې کې نشته سیاسي طور باندې عزایم به د هر چا خپل خپلي سیاسي مفاد به خلک حاصلوي خو نور ګورې موږ په دې مذهبي خبره کې موږ دواړه یو شان مجرمان دي موږ ته دواړه یو شان مجرمان دي په دې کې خوبت نشته هو د دواړو بس اپټس به مې د بم ښه کارونه کړي هغه به هم کړي د ښو خبرونو انکار موږ نه کوو یعنې دا وز عمران خان موږ صفت کو په دې خبره کې چابل زغه په دې دا کوم فارن منسٹر چې کوم راغلی او په هغې کې د اسلاموفوبیا کومه خبره کړې ده یا د 15 مارچ دپاره د هغې د اسلاموفوبیا کومه خبره هغې موږ تایید کوو په دې کې ښې خبرې ته به ښه وایو داسې هم ځان نه جوړو چې هېڅ شی نه منو موږ هېڅ شی نه دا به نه کوو خو د قادیانانو دپاره عمران خان هم نرم ګوشه لري نواز شریف هم نرم ګوشه لري دواړه نرم ګوشه لري او د دواړو او دا د اسټابلیشمنټ غلامان دي چې هغو ته څه وایي هغه مني نو دا دواړه یو شان دي په دې تالاب کې دواړه یو شان بربند دي او شروع نواز شریف کړې وه عمران خان محنت وکړو خو مزاحمت ورته راغلی دی او ویې نه کړلی شوله په دې وجه باندې دې خبره باندې ځان پویول غواړي د دې په باره کې کتابونه لوستل ختم نبوت عقیده یادول او بیا دا چې په دې کوم اعتراضات شوي دي د هغې جوابات په دې باندې پکار چې هر طالب العلم مکمل تیاری مفتي صاحب چې د اسلام آباد کې کوم کورس کې هغې له ټیمونه وباسئ مستقل وفدونه لاړ شئ هلته هفته کورسي دوه هفتې کورسي دا کورسونه وکئ دا د دې ضرورت دی وخت ګورئ نن سبا قادیانیت په عروج دی او ټیم یې ګوره روان دی دا ختم نه دی مستقبل کې مقابله به زمونږ هم د دغې خلکو سره وي د دې قادیانیانو سره وي تاسو ته وګوره پته شته دی په پاکستان کې د مشال په شان ډېر خلک راغلی و که نه هغوی پیغمبر ته کنځلې کول او بل ته کنځلې کول بل ته زمونږ څه په دې کالج کې والو کو هغه ویلو ویل د بونیر والو کو زمونږ څه هغه ویل چېرته څه کنځلې منځلې پیغمبر ته کوم چې ما ته د ډنمارک یا د هالینډ او یا د اسټرالیا ویزه ولګي وجه دا ده چې بار ملک ته په سټډي ویزه باندې هغه خلک تللی شي چې کوم خلک ځان ته قادیانې ووایي قادیانې اندی چې کله بهر ملک ته ځي بهر ملک ته نو هلته قادیانیانو ته پروټیکشن میلاویږي تحفظ ورته میلاویږي نو دلته چې دا کوم خلک بهر ملکونو ته ځي نو هغوی په دې مذهب په خانه کې ځان ته قادیانې وایي احمدي مسلمان ځان ته وایي احمدي مسلمان ځان ته وایي ویل هغه وایي چې زه به څه چل کوم چې زر ایسته لاړ شم څوک مې مړ نه کړي ولاړ شم یورپ ته سبق هلته ویم ټیک ټاک خلک په دې محنت کې لګیا دی ځان داسې وده کوئ مو چې یاره بس هر څه ټیک روان دي ویس هم نشته زمونږ د عام خلک چې ورته وایي چې لکه داسې کار په کار د سیکولر خلکو له ووټ مه ورکوئ د سیکولر خلکو څه مه پاسئ یاره دا یو شان مسلمانان دي نو په دې کې څه فرق دی څنګه یو شان مسلمانان دي او ډېر خلک لګیا دي وایي مذهب دپاره سیاست کول نه دي په کار او دا صرف دا د مذهب کارډ استعمالوي او په اسلام کې سیاست نشته دی نو په اسلام کې سیاست نشته نو په دې د توهین رسالت دا قانون چا پاس کړی و د دې علماو نو پاس کړی د دې مذهبي خلکو نو پاس کړی توهین رسالت او دام درته یم توهین رسالت دپاره لومبی چې کوم بل پاس کړی زمونږ شیخ حضرت ګوهر رحمان رحم الله کړی دی موږ فخر کو په دې خبره باندې او په زمانه کې دا د دیرې مینې و دې خلکو له ووټ ورکړی او د 1985 په اسمبلۍ کې مولانا مرحوم پاسېدو او د توهین رسالت دپاره دلایل ویلو دلایل ویل دا خبره پیش کومه چې چا پیغمبر ته کنځل وکړل دا کافر دی اجماع وی سنت وی قرآن وی ویل یو کس پسې پاسېدو ویل چې په دې باندې بیا خبره وکړي مولانا صاحب ویل چې تاسو په دې ولې بیا خبره کوئ چا څه اعتراض زه ولاړ یم سوال کوي زه به جواب کوم او په هغې باندې ووټینګ وشو او مستقل د پاکستان د عین حصه وګرځېدله اوس ګستاخ رسول واجب القتل دی دا په دقیق کار په دې ووټ باندې دا کار شوی دا قادیاني دی چې کافر ویلی شوی دا ورته چا ویلی دا ورته هم دې خلکو ویلی په هغه زمانه کې د دې مولانا شاه احمد نورانی صاحب مرحوم رحمه الله د بریلیان جمعیت علماء پاکستان چې ورته وایو د هغې سربراو هغه MNA د دې مولانا فضل الرحمن صاحب والد صاحب مفتی محمود صاحب د جماعت اسلامي د کراچۍ نه چې کوم MNA پروفیسر غفور احمد صاحب دا خلک په پارلیمنټ کې دوی دا محنت کړی او قادیاني د غیر مسلم اقلیت ویلی دا په کار باندې راځي داسې مه وایئ چې دا ټول یو شان دي ټول یو شان سیاسي پارټۍ دي نه دي یو شان سیاسي پارټۍ دي کې فرق دی او ډېر لوی فرق پکې دی د اسلام ډېر لوی خدمت په دې باندې کېږي او که دا شی نه و نو تاسو هغه چا نه تپوس وکړئ کوم چې دوبۍ کې چا کار ټایم تېر کړی دی دلته که څوک دوبۍ کې وخت تېر کړی هلته دې څوک وکړي که نه ځه هلته دې څوک بچي باندې ګزار وکړي په دوبۍ کې دا قانون اوس پورې 2021 کې پاس کو چې هلته کې که څوک شراب څکي په شرابو پابندي نشته دی نشته پابندي
که پردی ښځه او پردی سړی په یو هوټل کې په یو کمره کې شپه کې پابندي په هغې به یې نشته. لغړه جنکۍ ګرځي، لغړه لکان ګرځي، هلته سیاسي مولیان نشته، هلته سیاسي خلک نشته، هلته شاهي نظام دی، هلته څوک د حکومت خلاف خبره نشي کولی. په دې وجه باندې اقه سیستم ګورې هغوی په دې پاکستان کې راوستل غواړي. نو یخ بوسېدل پکاري چې موږ به یخ یو او د ختم نبوت د عقیدې به موږ تحفظ کوو په جذباتو یوازې نو چې زنده‌باد او مرده‌باد په دې به ځان پوه کوو موږ چې ختم نبوت وایي څه ده، د دې دلایل څه دي، کوم اعتراضات د هغې څنګه جوابات دي. نو هر طالب العلم او که طالب العلم ده نو چې په دې باندې موږ ځان پوه کړو.